وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة صدق الله العظيم. لکه څرنګه د دې سورۃ فرقان پاور سر سے تیر سل چې الله جل جلاله و امن والله په دې سورۃ فرقان سے کریم حقانیت دی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبوت و رسالت او پاغه باندې د مشرکین دی طرف نه چې کوم اعتراضین دي داغه جوابین الله پاک ذکر کوي. دوه اعتراضین په مخ سبق سے توسور ودل چې دغه کفار پر نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې یو اعتراض دا کړو چې دا څنګه پیغمبر دا دمرا غریب و مسکین پچار داوا چې د سره خزانه وا یا د سره بوغینه وا چې دای د دنیا زندگی ته محتاج نه وا مجبور نه وا دا خوري او دا تکلیفات نه پته لري. دوامه تراز دی دا کړو چې دا څنګه سم پیغمبر دا چې سرنګي مشبو خروق شو کوي دا چې خروق شو دایا کوي سرنګي مشبو بادورې شګردي دا صدایا ګرځي. رب العالمین جل جلاله و امن والله پر سبق سے داغي جوابینه فرمایي چې تاسو ورته پدې سبق سے رب العالمین جل جلاله و امن والله د دې بل اعتراض ذکر کوي. رب العالمین فرمائے وقال الذين لا يرجون لقاءنا. اللہ رب العالمین فرمائے چې هغه کسان دا خبره کوي چې کیمه کسان دا تمنا نشته چې موږ د الله پاک سره ملاقات وکړو. اخر دا سوال کوي چې د قیامت نه غافل وي اخر د اعتراض نه کوي چې سید قیامت نه غافل نه نه دا قسمه اعتراض ته نه لایي او نه دا قسمه اعتراض نه کوي. الله پاک ته موږ ته ست د قیامت فکر نصیب کو. آئی چې لولا انزل علینا الملائکه دا پیغمبر چې یو دی د الله رب العالمین پیغمبر د بده سره ملائک ویل نر نازلېږي چا ملائک مشته دا گوايو کی چې دا د الله پیغمبر د په دغه ایمان وروړي. او بل خبره دا کوي او نرا ربنا یعنی الله رب العالمین په خپل ویني چې الله ته وایي چې دا د میمو پیغمبر ده. الغیاذ بالله. رب العالمین جل جلاله و امن والله فرمائے لقد استكبروا في انفسهم. دا خلق دا خبره ځکه کوي چې په خپل زړه شي په خپل دونه شي دي ته لوی خلق لیدل شي او دي تکبر کوي. دا معنی چې په حقیقت شي دا خلق لوی نه دي متکبرین نه دي. په خپل ځان دی چې ته لوی سړی بد ته ځان لوی سړی دي شي. الله مې دا وسوتي وعطوا عطوا كبيرا. رب العالمین فرمایي چې دا د رب العالمین د حکم نه تجاوز کوي په تجاوز لوی سره لکه چې دمره قدر دته ځون دي شي او دمره قدر تکبر کوي چې رب العالمین باندې هستی چې دا ویني وامتوي چې دا د الله پیغمبر د به زمانه کني پیدا رب العالمین فرمایي چې پیغمبره دغه خلق تداویه یوم يرون الملائکه لا بشرى یومئذ للمجرمین. چې کیم اورې دی ملائکه ویني په دا ورځ باندې دی لره خوش خبری نشتا. په دا ورځ به حالات بدلې لکه تفصیل روان ده. يومئذ للمجرمين ويقولون
حجرا محجورا دا حجرا محجورا لفظ چې دا مفسرین حضرات فرمایي چې دوی معنی دې پورا استعمال شوی دا یو په معنا د حرم یو په معنا د پناه دا یقولون ضمیر کچیر ته مجرمون ته راجشي نو دا معنا چې دا مجرمون دی چې یا الله دې د جهنم نه دې د عذاب نه مشته پناه او پناه چیرې ملوي پورس او کو یقولون ضمیر چې دا ملائک درجه شي نو په دوه شي معنا دې به حرام دو دا خلق سولین او ذری کوي ملائک دای چې حجر محجوره د جنت په توسه باندې د الله پاک جنت چې دا په توسه حرام ده الله پاک ته میرو توسه جنت نه محروم نه کی وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا دا مسله بار تیری شي چې هر نیک عمل پس ته फायदा کوي چې کله د انسان ایمان وي چې ایمان نه به کښه باندې عمل کوي دا फायदा نه کوي کله چې په دنیا کې څه फायदा ته حاصل شي خلق څه سړای د توي خلق د عزت او کی قدر وي دوی خدای رب العالمین څنګه قیامت سے سنستا رب العالمین فرمایي چې دغه نه بعد مې د دې چې نامالینه کړی دي چې دې دا امید ده چې دا مې نیک عمل کړل الله پاک فرمایي چې برملا په جواب ته باندې مې هغه د خور باندې په هوا شو کړل الله دې مې تو صدا کا مالینه اوسه چې کله مې نیک عمل وي و قیامت په ورځ باندې دا په هوا شو ګرځي لکه د خور چې درې شي رب العالمین دې دغه مقابله شي فرمایي اصحاب الجنه یومئذ خیر مستقرا قرآن کریم شي د الله رب العالمین عادت مبارکه ده چې کله دوستونه ذکر وکړي به ور سره د دشمنونو ذکر راکړي چې دشمنونو ذکر پیدا شي به ور سره الله پاک د دوستونه ذکر راکړي د مجرمانو ذکر الله پاک شریک کړه ده پدامه ان شاء الله رب العالمین د خپل دوستونه یو جلب باندې ذکر کوي رب العالمین فرمایي چې کوم کسان خوندون دي جنت دي یومئذ خیر مستقر